وایو وایو درودنا پر سردار د مدینه چې رزق کړو محمد رسول الله د مدینه میټک مات شي چې ماسوتن داخل شو دا ودس مات شو نو ماسوتن د بل ودسو کی سو پورې چې دی ویخ دی او دیس اعمال کوي او د امتیازي تسسیږي اگر که په دې مانزه دوران کې ولې نه دا ودس نه ماتيږي ښا دا عذر دی بیماری دا شریعت عذر هغه معاف کوي نو په دې کپڑے خو به پلیتيږي خو ودس په نه ماتيږي ها خو صرف فرق بدای چې هر منزله بنوي او دس کې دا په بانک کې ذکر کول څنګه او د نایب دکان کې څنګه زه هم ډیر خېدي زم چې خامخا بګی کېږي ځکه بانک خو د سود کاروبار چې څوک ګیره خري نو بیا نه خري نو لس ورځې دې ګیره و نه خري نو دا لوی اختر په ورځ باندې یو طرف ته سنت ابراهیمی کوي ساروی علی او دا غینه چې وزګار شونه بیا په سنت نبوي باندې چاړه راکړي الله اکبر د رسول الله په زړه چاړه راکړي نو دا ګیری پرې دی بهرحال داغه دکان اوس هغه سړی مسلمان دی کافر نه دی نه دی مسلمان دی کافر خو نه دی کنه خو عملی کمزور دی خنه دی نو دا اعمال مونږ کې به وي خو مونږ ته خپل نخ کاری ستا غلطی را تخکاری او زما غلطی ما ته نخ کاری کې دې شي دا غنه مونږ کې غټ لا ملګری وې زمونږ په چا قرض دی اوس یې نه راکوي او ډېر وخت شو نو که بدماشي خو بیا ورته وبښئ نو که چې نه درکوي داسې وکړئ د دې دپاره یو دعا هم بیا وروستو دې هلکانو نه واخلئ او دا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا ختم دی 1500 پیرې مخکې وروستو سلسل پیرې درود شریف دی دا کوئ جاری ساتئ او چې ختم وکړئ نه دعا غواړئ انشاءالله الله پاک با دا غزړه نرم کی دا ملګری دا لطائف لیکلی دي دا د نقشبندیه سره تعلق ساتي لطیف قلب او روح او سر او اخفاء او خفي دا د هر یو لطیفه دا زړه چې د دې تینا دوه ګوتې لاندې دې ته لطیفه قلب وایي نو ته چې دا لطیفه قلب باندې کار کې نو داسې بکې چې په دې جبه باندې به الله نه وي تسبیح به په داسې اندازه اړې لکه ته چې الله الله وي او توجه به دې په دې زړه چې گویا زما دا زړه الله الله کوي داسې ورپسې هر یوه خدا دا لطیفه قلب دا 15,000 پیرې چې کوم ملګري ته دې ضرورت بیا دې وروستو ما سره میلاو شي یو کس ځکه دا د جمع سیز نه دی دا انفرادي چې کوم دی پویول دي او هغه کتابچه که دلته دې بیعت کړی نو هغه کتابچه کې ما دا ټول ترتیب لیکلی خواري مې کړی محنت مې پې کړی نو که اردو دله درځي نو هغه وګوره که اردو نه درځي نو بیا خدای دې هسې وبخه نو په دې زمانه کې چاله اردو هم نه ورځي نو نه پوهېږو نو دې باندې نور رڼا نه اچولی کېږي په دې رڼا شو بیا به دې نظر وسولي دا رڼا به لږ بیا ډېره تېزه شي نو لږه کمه رڼا پکار ده مونږ دلته کې اجتماع وکړه ماهانه وکړه نو زمونږ په دې ملګرو کې یو ملګری دی نو زما غرور ته وشي یاره ما خو څه رڼا ونه لیدله هغه ته خدای دې ورکړه دا دونه بلپونه لګېدلي ته په دې لارو کوڅو کې بلپونه لګېدلي ته ما رڼا مونږ څه قمقل قوم مونږ وایو چې مونږ کې 15 پیرې لا اله الا الله وي بیا به ګورو جبرئیل علیه السلام خو وحی را نه وړه
دا رڼا په سلویخ کاله کې خلکو ته نه ده ښکاره شوې سلویخ کاله محنت یې کړی دی او دا رڼا یې نه ده لیدلې چې کوم هغه په بصیرت څه ته ویلی کېږي په هغې ښکاره کېږي دا د رڼاګانې پرېږدئ د سنتو باندې چلیدل د تیر نه عظیم الشان کرامت بل نشته عظیم الشان کرامت تی بل نشته چې ته په سنتو باندې خپله زندګي زمونږ استاذ دی مغفور الله مولوي صاحب ډېر لوی ولي د زمانې دی ډېر لوی ولي که د هغه په مخ کې دې چېرته ووي چې دا ډېر لوی ولي دی بیا جاړي خفۍ قارېږي غوسه کېږي هلکه ساجده خفه کېږي که نه تاسو خیال او شک پکې نشته زه وایم چې په دې زمانه کې غوث نو هغه به ابدالي هغه به لوی مقام دلته کې په دې دغه کې چې کومه دی مردان په دې یونیورسټۍ کې یو پروفیسر دی نو هغه ورته تللی چې ما ته په دې سلسله چشتیه کې اسباق هم راکه او ترتیب راته وښایه نو هغه ته یې ویلي چې ته لاړ شه طاهر له لاړ شه زه یې ورته یاد کړی و نو هغه دلته راغی ما پسې ما ورته وی چې زه خو د دې اهل نه یم چې تا ته زما نوم دومره لوی دنیا کې ګوره ځان له ګریډونو کې مخکې چلېږه مخکې ځه پسې چې روپۍ ډېرې وګټې کاروبار کې مخکې چلېږه دې کې اعمال کوا ځان د سنتو مطابق کا انشاءالله بس تا ابدال هم یو ته ولي ابو د پنجاب د سند دوه کس علما راغلي وو دلته تبلیغ کې راغلي او هغه د تصوف سره ټچ وو نو هغې ما نه تپوس کو دې وخت کې ابدال څوک دی ما ستا نه بل غټ ابدال نشته ځکه چې عالم هم یې د ریوند د مدرسې نه فارغ هم یې کال کې اوس چلېږي هم بس تا ابدال یې که نه خبره باندې پوه شي ما ستا نه غټ ابدال بل نشته بهرحال بیا زما نه حدیثو کې اجازات وت دا کرامت دی الله دې موږ ته نصیب کړي دا بے فائدې سوال دی نبی علیہ السلام په ژوند کې اذان کړی او بالکل یې کړی حدیثونه ثابت خدا دا بے فائدې سوال دی د دې سوال ته ما ته فایده وښایه جواب نبی صاحب نه دی کړی اذان ښه څه چلو شو نبی علیہ السلام اذان کړی نبی اوس به ته وایې نبی صاحب یو حج کړی دی بیا خو توجه دې وي او که نه خود چې په ځان دې اوبه راواړولې تا به لمدی او دا خبره موږ بار بار کړې ده تانوي صاحب نه دا تپوس چا کړی چا ورته یو شعر وي د فارسی وی بر زبان تسبیح و در دل گاو خر این چونی تسبیح کې دا چې په ژبه باندې د دنیا خبري زړه کې د دنیا خبري دغه مینه او محبتي دا بس ذکرې مړه د دې بس اثري تانوي صاحب جواب ورکوي بر زبان تسبیح در دل گاو خر زړه کې د دنیا محبتونه دي او په ژبه الله الله کې ای چونی تسبیح هم دارد اثر دا قسم تسبیح دا هم اثر کوي پرېښه دلې وه ډېره ښه ده الله پاک دې استقامت نصیب کړه خلک راته وایي چې ډېره ښایسته ده او دې کې شک نشته ګیره باندې سړی چې کوم دی هغه ښایسته ښکاره کېږي الله پاک د فرشتو د یو ټولګي ده عبادت مقرر کړی سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالذوائب هغه ذات له پاکي ده چې هغه د زنانه نارینهو ته په ګیره باندې ښایست ورکړی زینت ورکړی او زنانهو ته د سر په ویښتو زلفو باندې ښایست ورکړی اوس د زنانه نه چې د سر ویښته وخرئ که نه نو هسې سوډا واټر بوتل به ترې جوړ شي که نه تاسو خیال ته راځي ټول حسن یې په دغه ویښتو کې دی وګوره ورته نو هسې یو شی مونا غوندې به ترې جوړ شي
نو دقه سید هغه ته نظر وکا او بیا ځان ته نظر وکا خبره پوه شوې یقین وساتئ مونږ کې خو د مخ نه شوي درنه ده ګیري د خیالو هغه ختمیږي دا ګیري د پرېښودو په برکت باندې هغه ګناهونه ختمیږي اما که داسې وځي نو بس تیل ورله واخله د شړشمو او نه خیر د نظر شوې نه ده پوه شوې د نظر شوي ماشاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله ووایه او ځان پې دم کا نو نظر به ختم شي د شپږو رکاتو اوابینو نه نفل د دې ټیم نه 2 رکعات او دا هم چې کوم دی په اوابین ادنا مرتبه 2 رکعات دي او اعلی مرتبه 10 رکعات دي اعلی مرتبه 10 ما خام تعالی یاس نو خیر دې 2 رکعات خو چوي دا ملګری ډېر عجیبه سوال کړی دی وایي چې دا خبره مې اورېدلې ده چې چشتیه سلسله کې ټول بوج په مرید باندې د ټولو ګناهو او په سلسله نقشبندیه کې د ټولو ګناهونو بوج په پیر صاحب باندې دا خبره ټیک ده ډوډۍ دې ته خورې وړېږم بس خیال کې مراله پیټه دې ستا په سري او ستړی کې حسنة فله اجرها واجر من عمل بها چا دې یو نیک عمل بنیاد کېښود او څونه خلکو پې رستو عمل کو دې سړي ته به هغومره ثواب میلاویږي او د هغې په ثواب کې به کمی نه راځي من سن سیئة فله وزرها ووزر من عمل چا چې د بد عمل بنیاد کېښود د ګناه د جرم نو دا سلسله به روانه څومره خلک چې ګناهونه کوي دا سړی به پکې شریک خو په سلسلو کې دا نشته 4 مشهور سلسلې دي بیا په دې کې وړې وړې ځان له نورې جوړې شوي دي دا 4 غټې سلسلې دا چې کوم دی شیخ عبدالقادر جیلانی هغه پکې ډېر لوی محنت وکړو نو هغه سلسله په قادریه مشهوره شوه خیال کې راغله دقه رنګې شیخ شهاب الدین سهروردي د پکې ډېر محنت وکړو او ډېر تجدید یې پکې وکړو نو هغه چې کوم دی په سهروردیه باندې مشهور خواجه معین الدین چشتي هغه په دې چشتیه کې ډېر محنت وکړو نو په چشتیه باندې مشهوره شوه خیال کې راغله دا خواجه نقشبندي هغه په دې نقشبندیه کې ډېر محنت وکړو نو هغه په نقشبندي باندې دغه سلسله مشهور اوس بیا په دې کې دننه وړې وړې نورې سلسلې شته خدای غټ شاخونه دي دای غټ شاخونه دي چا پکې ډېر محنت کړی دی د هغه په نوم باندې مشهور شوی نور څه چل نشته لکه ته مدرسه جوړه کړې او ستا چې کوم دی نو محمد قاسم نوم دی او قاسم العلوم نوم دی ورله کېښود قاسم العلوم نوم دی ولغه مونږ د یو مدرسې افتتاح کوله حضرت معتمم صاحب نور الله مرقده هغې تشریف حیاتو نو ما ته یې ویې طاهره وې د مدرسې له نوم کې د ملا د مدرسې دی وایي چې د مدرسې دراله نوم کې دی نو د هغه ملا نوم چې کوم دی نو فاروق ملا نومې دی خیال کې راغله نو ما ورته وی چې یاره جي دې له به جامعه فاروقیه یا که نه دارالعلوم فاروقیه داسې نوم به ورله کېږدو دی به په خوشحالېږي چې د دی زما نوم کېښود موږ به منسوب کړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه ملا نوم هم عمر فاروق دی نو ما دی به هم خوشحالېږي دړی دړی به کېږي چې که خیري زما نوم خو پکې راغی اوس هغه مدرسه جوړه کړه مثال دا مثال درته وایم نوم پکې د هغه د نوم یو جز پکې راغی خو چې څومره خلک پکې رستو سبق وایي نو هغه ته به اجر او ثواب ابه مړي په قبر کې به پروتي او ثوابونه به ورته رسیږي
خبره مان پوه شوې. نو دا د سلسلو کې چا چې غټ محنت کړی دی د هغې په نوم باندې چې کوم دی هغه سلسلې هغه مقرر شوي دي او دې کې بیا په دې چشتیې کې په خپله 2-3 قسمونه دي د هغې بیل بیل وظایف او اذکار دي. ساروردیه کې دغه رنګې قادریه کې 3 قسمونه دا بعضې سلسلې مونږ دلته لګولي دي او بعضې مونږ نه دي لګولي. هلکانو لیکلي دي زه خو دې خبرو څه پروا نه ساتم او خیر بهرحال دی لیکلي دي. نو دې کې دا قادریه 2-3 قادریې پکې دي، نقشبندیې پکې 2-3 دي، دا په مختلفو دغه طریقو باندې را رسېدلي دي. نو بهرحال دا نوره ډېره اوږده خبره د 4 سلسلو وضاحت وکړم. دا 4 سلسلې مختصر غوندې خبره مې درته وکړله. دا د ملګري ویلي دي چې تپوس کړی چې زمونږ په کلي کې مولانا صاحب د اختر د مانځه نه پس او د خطبې نه مخکې دعا وکړه. ویې فرمایل چې د خطبې نه پس دعا نشته، ښې ویلي دي. دا دعا د مانځه نه بعد ده. زمونږ دی وطن کې مونږه الټا په دې خبره کې چلی. بهتره داسې ده زمونږ د فقهي کتابونو دغه لیکلي دي چې د اختر د مانځه نه بعد دعا وکړه او بیا خطبه ووایه او ځئ بیا تختې خپلو کورونو ته ځئ، که قربانۍ کوئ او که بل څه کوئ. ښې کړي دا هغه چې دا عمل کړی دا یې بهتره کړی دی، ښې کړي دي. الله دې موږ لم توفیق نصیب. د سر د ویښتو سنت طریقه څه ده؟ بعض خلکو به کلیپ ورکړي او تکړی نو کلیپ یې ښه غټ ویښته پرېښودل. نو بهتره خدای چې سړی سر خرئي، خو د سنت ادا کولو دپاره که یو ځل سړی سر پرېږدي نو ښه ده. نو هغې کې دا ده چې بیا د سر حفاظت ضروري دی. یو دا چې ګومونځ به پکې وهي چې بد نه ښکاري، هسې لیونی نه ښکاري. دویمه خبره دا ده چې په دې منځ کې به یې لار وباسي. درېیمه خبره دا ده چې دا سر ویښته به غوړوي. څلورمه خبره دا ده چې د ټوپۍ لاندې به یو کپړه بله اچې، ځکه چې تا دا سر غوړ کړی دی چې دا ټوپۍ او دا پټکې درله څښا نه کړي. تاسو خیال ته راله او په کلیپ باندې کلیپونه خو دا زنانهو کار دی. دا که څه زنانه غوندې ذاتي نوري به نور خو چې کوم دی نو کلیپ په سر کې ویښتو کې نشته دی او دغه دی دا بس ویښته د دې غوږونو پورې پرېښودل دي، دا هډوکی دې ځای کې دی، بیا د هغې نه د غوږونو نرمو پورې، بیا د اوږو پورې او بیا بالکل مکمل ټول ویښته. دا څو طریقې نبی علیه الصلاة والسلام پرېښودلي دي ویښته. خو نبی علیہ السلام چې کم حفاظت کړی دی او په احادیثو کې کم خبر راځي نو زه چې نن سبا ګورم نو دا چا چې دا غټ غټ ویښته پرېښودلي نو ویښته هغه پرېښودلي ساډوبي په ما راولي، ځکه حفاظت یې نه کوي. څه ویښته یې داسې تلي او څه یې داسې تلي او سره ګونجي شوي او سم د چکړ شوي غوندي. نو دا چې ته غوړوې نو بیا دا دوړه راکاږي، نو دا بیا اینځي. نو روزانه دا ویښته اینځل هم پکار دي او ته چې کوم نه د خدای د رضا دپاره پې صابون نه راکاږي. مطلب باندې پوه شوې؟ نو سنت دي او ډېر سنت پکې ژوندي کېږي، خو کې به هغه سنت به ورسره کې نو او کلیپونه ملیپونه پکې نشته. ښه نبی علیه السلام د کلیپ نه ثابت دا خبرې ثابت دي. دا کوم چې ما راته وکړې چې ګومنځ به کې په منځ کې به لار وباسې، غوړوې به د پاسه پې کپړه چې د ټوپۍ نه لاندې چې د هغې هغه غوړوالی ټوپۍ او پټکي ته چې کوم دی نه رسېږي او پراګنده ویښته ګډ وډ ویښته دا به چې کوم دی نو نه پرېږدي. ښه دا کلیپ خو پخوا زنانه وه چې اوس به نارینه مچوي. نه زه کان هلکان هم دی لاسو ته کله کې تور بنګړی اچولي، کله دې غاړه کې شی اچولی که نه نسنه نخرې په دې ګیره کې هم نخرې کوي،
چا ګیره داسې بوتلي بیا داسې بوتلي بیا داسې بوتلي نو دا ناروا کار دی ښه. دا سړی وایي چې دله چا 2 توري ورکړي یو کس ته خو او دا توري غیر چاپېره تاوی په هوا کې ډېر ښه دی وایي د دین د خدمت دپاره ځان تیار کا که داسې صورت راشي چې د مرګ خطره پکې نو هم چې د دین خدمت دا زمانه د فتنو ده چې الله پاک درنه قبول کړي. دا سړی وایي سوال خو یې سوران غوندې لیکلی و زمونږ رشته دار د کور نه پیپ راغی جومات یې صفا کړو. نو د دې مطلب دا ده چې د جومات صفایي دا هم په دغه ظاهري ته مراد ده او اصل کې د جومات صفایي دا چې په جومات د کومو اعمالو دپاره جوړ دی وی هغه اعمال په دې جومات کې کوه نفلونه تلاوتونه ذکرونه دا کوه. دا ملګری وایي چې خوب کې مې لیدلی چې په نیر پورې کېږم بیړو پول دی آخري بیړۍ هغه ختمه شوله زه نهر کې پاتې شوم. ښه دی د دې مطلب دا دی اللهم د ډېرې نیکۍ کولو توفیق دله درکړي کوشش کوه چې ډېرې نیکۍ کوي. دا ملګری وایي چې موږ اورېدلي چې په سپین چرګه او بانګي په دې باندې سحر او جادو اثر نه کوي. حدیث دا خو ماته حدیث کې نه دی معلوم، البته دا خبره شته دی چې سپین چرګ بانګي په کور کې ساتي دا برکت دی. نبی صاحب دا زما د دوست دی او بل هغه د منزله پاسي خدا خبره چې چرګ په کور کې ساتي نو چې ته په چرګ باندې ځان بچ کې نو په آیت الکرسی ولې ځان نه بچ کې چې ته په چرګ باندې ځان د سحر جادو نه بچ کې نو په قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ولې دغه خو د سحر د پاره راغلي دي. نبی علیہ السلام باندې سحر شوی د هغې د ختمولو د پاره دا اخري 2 سورتونه نازل شو نو هغه وایه به سحر به نه وي چرګان څه کې چرګان خو لاله خدای دې بیا خو نه باسئ موږ هم ترې راوړه که نه او اوس خو ټول سپین چرګان دي اوس خو هغه زیړ او سره پکې شته هم نه هغه ارامیان چرګان ټول سپین دي خبره پوه شو نو هغه موږ له نه راوړه یوازې کوم نه راکوي دغسې دغه خبره ده حدیث کې ما ته نه دی معلوم که بل ځای کې چاته معلوم وي. دا یو نر پښتون لګېدلی دی خپلې ښځې ته یې ویلي دي چې ته په ما په 3 کاڼي طلاق یې نو دا طلاق دا په عرف باندې بنایي څه خبرې بعضې داسې وي یو پکې طلاق 3 کاڼو معنا دا ده چې ته په ما په 3 طلاق یې دې ته طلاق مغلظ وایي. نو هغه ښځه لاړه د څه شی ورته وایي لیور کره غوښې پیشو ته کېښودې غوښې چا ته کېښودې پیشو ته لیور په رشته کې اړو څه دی نه لیور د ښځې رور د خاوند رور ته وایي که نه
دا پردې سړی دی. رسول الله مبارک فرمای الحم الموت، دا لیور مرگ دی، مرگ. خیال کراله مطلب دا چې ته د کور ځې نو ښځه لیور تاواله نه کې، دا خو تاواز کې راوړې او پیشو ته دې کېښودې چې دا راله ساته، نو هغه خو لیور، نو دا یې بله ګناه. د ګناه د پاسه یو ځل خو ده طلاق ورکړو، بیا یې لاړه د لیور کاره، خپل لیور کاره د دې خاونه ضرور کړه، دا بل جرم شو. دی ورپسې لاړ او منت زاري ورته وکړه، ښځه یې واپس راوسته، اوس خو کره ده، بلا بچي تې شوي. نو دا ټول بچي د زنا نه دي، دوی ښځه او خاوند په زنا کې اخته دي، که ژوندي وي اوس هم زنا کوي، او چې کوم وخت نه دي هغه وخت نه په زنا کې اخته دي. او چې کوم مفتي صاحب ورته دا خبره کړې ده چې روزګار سره مه کوئ، نو ښه ده، صحیح خبره ورته کړې ده. او بچی دي ا د یو بل سره روزګار کوي، بچو خو بچو ته خو ګناه نشته، ورانه خو د مور پلارې کړی دی، بچو ته څه ګناه ده؟ هغه که خپل منځ کې عام خلک دی، بس ښه نه ده، خلکو ته خو په سپک نظر ګوري. ده حرام داسې حرامي بچی چې کوم وي که نه، یعنې حرامو نه چې پیدا وي، زنا نه چې پیدا وي، د هغه دپاره څه لارې دي په شریعت کې بندې دي. ابه امام کښېنه او په منبر نه کښېنې، خلکو ته په کمزوري نظر ګوري، دا مقام د ډېر لوی مرتبې والا مقام دی. بهرحال دا ښځه طلاقه ده، په 3 طلاقو باندې طلاق مغلظ دی، او دا د دې لپاره روان نه ده. او اوس خو چې کوم دی پکې وایي بلا بچي شوي، بچي غټ شوي دي، نو چې بچي غټ شوي دي نو خو خبره خلاصه ده، اوس پکې څه باندې دي، دا دواړه حلالول غواړي. ډېر خفه شي سړی که نه، څومره جهالت دی مونږ خلکو کې که نه، یعنې دې ته نه ګورو چې دا، یعنې ته د ښځې ته دې وي 3 کاڼه، ته په دې خو هر سړی اوس پوهېږي چې دا 3 طلاق دي. نو لاړ شه اول د عالم نه تپوس وکړه چې 20 کاله تیر شو او د هغې 10 بچي وشو، او هغه بچي زلمي شو، او هغوی په خپل منځ کې روزګار د یو بل سره کوي، خو لوی دي که نه، ماشومان نه دي، د غېږې نه دي که نه، زمانې پکې تېرې شوي. نو الله دې راته معافي وکړي. انا لله و انا الیه راجعون. د قبلې الټه طرف ته څاروي حلالول خلاف سنت دغه وشوه، خو د سنتو خلاف قرباني وشوه. قربانۍ کې فرق نه راځي، خدا چې داسې وړوکی فرق نو خو غټ فرق به ترې جوړ شي. نن د چې کومنیانو ولا نورخاته ته مخکې به په ګس لاس باندې حلاله کړي، بله به چې کومنی وایي ورېږه ستا په مېرمن راولېږم ته خو تا خو زما ړه پوخ کړه، الله اکبر په ځای وپې، نو بس شی دې مردار. د دې پوټې خبرې دا بیا نه راځي. د اختر قرباني شوې ده، بیا به کله راځي؟ کاله تاسو کې کوم یو کس سره دا ګارنټي شته چې زه به ژوندی یم او کاله به پې مړه سم عمل کوم؟ نه، سا کال دی پې ونه کړو، کاله به پې څه عمل وکړي؟ کاله کېدی چې دا خپله رواجه نیولي. نو لږ خیال ساتئ، سنت دا سنتو باندې بار دا تبلیغیان په اسانه طریقه ونیسي او بسم الله الله اکبر دا به ووایې، هغې نه چې وینه وبهده، وینه وچه شوه نو ذبحه شو، خو نورخاته ته به وله نه مخکې، قبلې ته به وله مخکې. دا ملګری وایي زما والده صاحب بیماره، الله پاک دې صحت کامله عاجله نصیب کی، او الله پاک دې اولاد خپل خلی لاړې او د منګي اوبه دارو کې الله دې جوړ کړي. نو دا کوشش کوي د اعمالو باندې، الله پاک دې موږ ټول ته نصیب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله زمون رضاش خپل رضا کارونه رانوالي، اتفاق اتحاد نصیب، مصائب و تکالیفونه پامان. الہ العالمین دا څومره ملګري راغلي هر قدمې په تله نیکۍ کې واچ، په هر قدمې ګناه معاف کې، درجات عالیه نصیب کې، د هر قسم آفاتو بلیاتو مصائب و تکالیفونه دوی زموږ د ټولو حفاظت نصیب کې. الہ العالمین
زمونږ دا ناسته د خپل رضا سبب وګرځې د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځې الله د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې الله د چا کورونه آبادي الله بچی نه نیکان نارینه اولاد نصیب کې الله د چا بچی وي نیکان صالحان وته لوی کې الہ العالمین د چا کورونو کې به اتفاقی اتفاق او مینه او محبت پکې راولي ډېر کسان هغې د بیماری دپاره ویلي زمونږ د مجلس یو ملګری دی هغه بیمار دی ډېر سخت بل یو زمونږ ډېر انتهایی قریبي هغه ملګری بیمار دی ډېر سخت بیمار دی تکلیف دی ورته دعا د زړه د اخلاص ادا وکړي چې خدای ته پې دغه بیماریانې اسانې کې او دغه تکالیف پې آسان کې خدای دا تکالیف ختم کې الله ستا بندگان دي ربا نو ته خو په خپلو بندگانو باندې ډېر زیات خفه کېږي خدای تا ته خو د خپل بندگان ډېر محبوب دي یا الله او دا بیماریم ستا یو نعمت دی خو خدای مونږ خو کمزور یې مونږ خو پې صبر نشو کولی یا الله په چا چې دا تکلیف دی الہ العالمین دا د بیماری نعمت دا د صحت په نعمت باندې بدل کی الہ العالمین څومره ملګري دلته راغلي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچې دنیا آخرت د دوی زموږ د ټولو ښایسته کې خدای زموږ د ټولو د عافیت ژوند نصیب کې الله مونږ د بیمارو نه د تکالیفو نه د سختو نه الله مونږ په امان کې وساتي